أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمان امان الله دی ټیکرای باشندای او ټیکرای اوسیدونکی ما او زما دی ویډیو مقصد دا دی چې کرونا مرض چې کوم اوبه راغله دا د الله دی طرف نه راغله دا دی چې دغې نه یا د دغې نه ده د الله طرف نه یو اوبه هغه راغله د هغې باره کې لږ وضاحتي پیغام تاسو خلکو ته په ذریعه ویډیو راکوم چې مرحوم صاحب شاه چې کوم دا زما د ترور خاوند دی او دا په کرونا مرض کې په 13 تاریخ باندې په شک کې راغلی و بي ایچ یو هسپتال ته یوه ورځ یې بي ایچ یو نه آر ایچ سی کوزه کې وخت کړله یو شپه یې کړده په سهار بیا دلته نه ډسچارج کړ دی بټګرام ته او په بټګرام کې هغه 3 ورځې مسلسل هلته پروت و او هغې په بنا کې هغه هلته په مړ دی وفات شوی دی 18 تاریخ باندې او هغه بیا هغه وړ دی کور ته په دې سلسله کې زما خو د ترور خاوند و زما خو مجبوري وه هغه د کرونا مریض او که نو زه به خو لازمي تلم ځکه چې زما ترور هم په هغه کور کې دا موجود ده د هغې زامن دي نو موږ تلي وو زما ټول خاندان تللی و موږ ټول تلي وو هلته په هغه مر کې موږ ټول خاندان زما یاران دوستان زموږ د کورنۍ فیملي چې څه کسان وو هغه ټول موږ لاړولو خو تر دې وخته پورې د ده نه د کرونې د مرض تصدیق شو او نه یې دغه شو لهذا جنازه یې وموشله یوه ورځ نه بله ورځ نه 3 ورځې وروستو جمعې په ورځ هغه مړ دی او د پیر په ورځ یې نهایت افسوس سره دا خبره کوم چې د پیر په ورځ یې د هغه ټسټ راغی د هغه د مرګ نه 3 ورځې وروستو یاره دا د کرونا مریض دی موږ ټول هلته نه راغلو کور ته زه د قانون احترام کوم او کړی مې هم دی بیا هم کوم اوس هم په دې کې تاسو ته دا یم چې کله نه زه دې نه خبر شلم چې یاره دا کرونا مریض دی نو موږ ټول چې راغلي یو تر هغې ورځې نه واخله تر ننه پورې موږ په قرنطینه کې ناست یم زما ټول خاندان ناست دی ما باقاعده انتظامیه ډسټرکټ انتظامیه سره هم رابطه کړې ده ما تحصیل ما د ډسټرکټ اے ډي ایچ او سره ما تحصیلدار او ایس ایچ او سره هم رابطه کړې ده او ټولو ته مې ویل دي چې موږ راغلي ما باقاعده ما نومونه نه دي پټ کړي خو څوک دا وایي چې یاره دوی نومونه پټ کړي دي ما باقاعده لسټ ورکړی دی ګرداور علي خان نوم یې دی هغه نه تپوس وکوئ تا ته هغه رنګ کړی دی په خپله مې ورته رنګ کړی دی هغه له ما نومونه ورکړي دي د 10 کسانو 14 کسانو چې یاره موږ دې جنازه کې شرکت کړ دی او بیا راغلي خپله مې ورته رنګ کړی دی بیا تاسو د آر ایچ سی ډاکټر هغه نه تپوس کولی شئ چې هغه ته ما په خپله ویل دي چې یاره راشه زمونږ ټسټونه وکړه چې راغل دی ټولو نه مخکې اولنی سړی کورنۍ کې زوم چې زه هغه ټسټ ته ناست یم ما خپل ټسټ ورکړی دی د هغې نه وروسته زما ترونو چې په هغې کې شاد محمد شاکر ټول ترونو زامن عارف سیف الله ولی محمد او طاهر الله او نور څه کوي چې زما یو دوست دی محمد شفیع په کوزه کې پاتې کېږي چې هغه ما سره بره شپې هم کړي دي هغه هم ما راغوښتی دی او د هغه کرونا ټسټ ما په خپله ډاکټر ته ټلیفون کړی دی چې ډاکټر صاحب ګواه دی ژوندی دی چې راشه زما ټسټ وکړه او په حجره کې ټولو نه مخکې زه ناست یم او هغه ته ما ویل دي چې بھائی زما ټسټ مخکې واخله او هغې نه وروسته چې کوم دی بیا د نورو کسانو ټسټ واخله دا ولې چې زه د قانون احترام کوم د قانون په احترام باندې انشاءالله پوهېږم هم خو کوم شی چې د الله د طرف نه راشي نو هغه الله لرې کولی شي مخلوق یې نشي لرې کولی خو زه یو پیغام خپل د عوام له خپل دوستانو له او خپل د علاقې خلکو له دا ورکوم چې دا شی چې کوم دی دا د الله د طرف نه راغلی دی دا د چا د طرف نه نه دی دا که په چا باندې لګول دی نو دا الله لګوي که دا لرې کوي نو دا به الله لرې کوي خو ای زما ورونو کرونا نه نفرت شته خو د کرونا مریض نه نفرت نشته ای زما ورونو زما یو دوست دی محمد شفیع چې د هغه ټسټ نیګټیو راغلی دی هغه ته خلک وایي
چې د برا جنازې لتل دی لہذا خلق ته نه لرې لرې تختی نو زه تاسو عوام ته خصوصا ټول زمانډې دوستانو ته دا خواست کوم چې د مرض نه نفرت شته خو د انسان نه نفرت نشته دا مرض زما رب راولي دا نن په تا راویستی شي ساري په ما هم راویستی شي نو زه دا یو خبره دا پیغام خصوصا دې لپاره ورکوم چې زما وروڼو کرونا نه نفرت وکړئ خو د کرونې د مریض نه د انسان نه نفرت مه کوئ دا زه تاسو ته سوال کوم چې یاره کرونا ټیک ده موږ چې څنګه اورېدي دي او څنګه کتلي دي نو هغې وجې نه موږ جریدلو موږ راغلو ټسټ زموږ وشو چې ټسټونه زموږ وشلو نو ټسټ زموږ په 22 تاریخ باندې شوی دی بېګا د هغې ریزلټ راغی چې ریزلټ راغی نو په هغې کې زما نوم امان الله پازیټیو راغلی دی شاکر الله پازیټیو راغلی دی ولی محمد پازیټیو راغلی دی شاز محمد نیگیټیو راغلی دی سیف الله نیگیټیو راغلی دی طاهر الله نیگیټیو راغلی دی مطلب دا دی 7 کسان داسې دي چې هغه نیگیټیو راغلی نو زه تاسو ته دا سوال کوم چې کومه کرونا کم ټسټ زما شوی دی نو زه تاسو ته دا ووایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما کې څه قسم مرض نشته تر ننه پورې یو شی شته چې زما قریبي دوستان چې کوم دي هغه به د دې نه واقف دي چې ما ته الرجي ده او زه اسلام آباد کې د نیشنل هیلث چې کوم لیبارټري ده 2 ځله هغې نه ما دغه کړی دی خو زما هغه زکام چې کوم دی هغه نه دی روغ شوی هغه ما ته په ګرمۍ کې هم زکام وي هغه ما ته په یخنۍ کې هم زکام وي زکام ما ته شته اوس هم ما ته زکام شته خو نارمل زکام دی داسې زکام هم نه دی چې یار هغه دې دغې دی نو لهذا زما ټسټ نارمل راغلی نو زه تاسو ته دا وایم دا سوال کوم که کومه کرونا په ما ده کومه کرونا کوم ټسټ چې زما پازیټیو راغلی زه دا دې ټولو خصوصا لا اله الا الله محمد رسول الله ټول مسلمانان یې چې سیوا د معمولي نزلې نه ما ته څه قسم شکایت نشته منګه بیا هم لکه تکلیف کلمه مې درته وویله چې څه قسم تکلیف نشته نه ما کې شته نه شاکر کې شته نه ولي محمد کې شته خو زه تاسو ته دا یو خبره کوم چې زما بیا هم باوجود د هغې نه بیا هم زه په قرنطینه کې اوس هم په قرنطینه کې ناست یم نننی زما 10 ورځ ده نننی 10 ورځ ده چې قرنطینه کې ناست یم ټیک ټاک یم صرف د قانون احترام کوم چې د هغې د وجې نه ناست یم کنې نور څه قسم تکلیف نشته خو زه تاسو ته دا یو پیغام بل راکوم چې زما چې کوم ترونه دي ترونه زامن دي ټیک ټاک موږ خو خلاصېدی نه شلو محمد صاحب شاه مرحوم زموږ د ترور خاوند و هغه کې کرونا وه یا نه وه خو زموږ مجبوري وه که هغه کې کرونا وه بیا هم زموږ مجبوري وه که هغه کې نه وه بیا هم زموږ مجبوري وه خو زه نهایت افسوس سره دا خبره کوم چې زما ترونه تاسو خو ځینې خلک به د هغه زامنو سره ملاو شوي یئ زما ترونه موږ د هغه خپل ترور سره هم ملاو شوي یو خپل ترور لوڼو سره هم ملاو شوي یو خپل ترور زامنو سره هم ملاو شوي یو نو زه هغوی ته کرونا نشته دی د هغوی ټسټونه نیګیټیو راغلي دي شان محمد هم هغې کې شته دی سیف الله هم دی طاهر هم دی عارف هم دی عارف الله هم دی دا کسان د هغو ټولو صفدر محمد هم دی چې د هغو ریکارډ ورته موجود پروت دی هغو ته هغو ټسټونه چې کوم دي هغه نیګیټیو راغلي صرف زموږ د 3 کسانو دا ټسټ چې کوم دی هغه پازیټیو راغلی بېشک بالکل ریبه راغلی وی خو زه دا یو پیغام ورکوم که دغه کرونا چې کومه کرونا زما ټسټ پازیټیو راغلی نو زما وروره دا په هر کور کې زه تاسو ته دا شرطیان ویم چې هر سړي ته معمولي زکام شته معمولي بخار شته د هغه ټسټ چې کوم دی هغه کرونا دی هغه پازیټیو دی نو زه خپل دوستانو ته خصوصي دا پیغام ورکوم چې زما وروڼو زه ټیک ټاک یم ټیک ټاک یم خیم قرنطینه کې ناست یم د قانون احترام دی وجې ناست یم نو ټیک ټاک یم خو کوم خلک چې په دې باندې خوشحاله شوي دي چې یاره دوی ته پازیټیو شو او دا بره مرګ له تلي وو او دوی بره نه کرونا راړله ای زما ربه تا ته دا ښه علم دی دا مرض هم ستا په لاس کې دی او کوم خلک چې دې سره دغه کوي نو هغوی ته دا پیغام ورکوم چې امان الله ټیک ټاک A1 دی ټیک ټاک دی خو صرف د
قانون د احترام دی وجنا قرنطینه کې ناشته خو زدا ایرورا نن پوادا خدا مرز الله پتاو لګول شي 50 مسلمان باندې 50 مسلمان بلکې مسلمان سکه چې په کافر باندې خوشاله دي نه پکار چې وای په دغه ټیسټ کوم دی په دغه باندې راغلي پاګه خوشالي او ځنې دوستان زما دا پوښتنه ور کوي چې برنه کرونا راولدا اوس نو نه پټي اے زما رورا تا ته خصوصا دا پیغام را کوم چې الک چې کوم دی گواه دی نیاز خان ترن گواه دی ڈی ایچ او اے ڈی ایچ او گواه دی تحصیل انتظامیہ تحصیلدار دا گواه دی اے زما رورا لاشه لسټ وګوره زما لسټ کې هغه نومونه پراته دي چې ما څوک پټ کړی نه دی دا زما د رب نه او زه تا سره 43,000 روپۍ چرته ایږدم چې ستا په کور کې هم دا کرونا شته دا ټوخی شته دا نزله شته دا ټوخی هم شته دا بخار هم شته نو که دغه کرونا یې وروره نو دا په هر کور کې شته هر کور کې شته دی نه مې نومونه پټ کړي دي نه نومونه پټوم نه غلا کوم نه غلا مې کړده چې څه مې کړي دي چې څه دي هغه زما د رب د طرف نه دي هغه که ښه ده هغه که بده ده باقي پاتې دا ده چې دا خلک دا وایي چې دو کرونا راړله برنه نو زما وروڼو زه بېشک دا یو خبره کوم روژه ده خیرې نه کوم خو زه دا یو خبره کوم چې محمد صاحب شاه مرحوم هغه چې هر څنګه هغه نه زما خلاصېدل نه کېږي په هغې کور کې اوس هم خدای دې نه کړي که بیا هم څه شي زه بیا هم تیار یم زه به ځم زه به بیا هم ځم زه به بیا هم ځم د هغې وجه دا ده چې مرض د الله د طرف نه دی ما دلته راغله چانجل کې چا ته څوک جنازې له تلي چې هغه وړه اجمیره کې چې کوم کسان دي هغو باندې کرونا لګېدل هغو کوم ځای ته جنازې له تلي چې هغه وراړه زه دا یو سوال کوم او دا جوړی تاسو ته نیسم ای زما وروڼو روژه ده پروپیګنډې پرېږدئ سیاست پرېږدئ کرونې نه کې سیاست مه کوئ او دا زما د رب د طرف نه ده او دا بیماري زما د رب طرف نه راغله او زما وروڼو په دې سیاست پرېږدئ په دې خپلې شوشې پرېږدئ په دې یو مخالف باندې خپل زړه مه خوشحاله کوئ هیر امان الله زموږ مخالف دی او په ده کرونا ولګېده او د ده رشته دار مړو په هغه کرونا ولګېده او په دې خوشحاله شو نو زما رب شته وره زما رب شته او زما رب د شي شی پټ نشته خو زه خصوصا خپل دوستانو ته دا عرض کوم چې زما وروڼو زه ټیک ټاک یم که دغه کرونا کومه چې دا عرض کوم چې الله پاک نه خیر غواړئ الله پاک نه خیر غواړئ چې الله دې خیر راپېښ کړي او دا کومې پروپیګنډې او کومې خبرې اترې چې د کرونا باره کې موږ اورو نو زما وروڼو دا د الله نه دغه غواړئ چې الله پاک دې دا ډرامې او دا خبرې اترې چې کوم دي دا دې ختمې کړي موږ باقاعده ټیک ټاک یو ټول خاندان زموږ ټیک ټاک دی او زه خصوصا ویډیو له ځکه راغلم چې دې خلکو دلته دا پروپیګنډې شروع کړلي چې دوی دا مرض راوړلی هې زما وروڼو هې زما وروڼو دا مرض دا ټوخی دا تبه دا په هر کور کې شته او کوم کور کې یو سړی وی نه وي نو زه چیلنج سره دا خبره کوم زما وروڼو چې که هغه وایي زما په کور کې نن سبا ټوخی یخ نشته نو ځکه چې دا څه کالې صرف نه دی دا تقریبا زما چې څه عمر دی زه خو ګورم په دې مضمونو کې شته نو په هر کور کې شته نو دا کرونا چې کوم دا الله دې خیر کړي دا په هر کور کې شته دا د جنازې د وجې نه ده که جنازې د وجې نه وي وی نو زما ټول خاندان زمونږ خو څه داسې دوستان دي چې هغه به د هغو سړو سره ملاو شي موږ خپل ترور سره هم ملاو شي خپل ترور لوڼو سره هم ملاو شي د هغو والد چې مړو هغو خفه وي نو لهذا موږ راغلي او بیا چې کله دا شوې ده چې د کرونا مریض دی نو موږ باقاعده راغلي وو موږ بیا خپل ټیسټونه ما باقاعده ټول خلک ژوندي دي کرداور ژوندی دی نوم ورسره شته لیسټ ورسره شته دی هلک په خپله ټلیفون کړ دی RHC ډاکټر دی چې څه نوم یې دی نوم به یې چې کوم څه وکړي هغه تا تپوس وکړی وایي امان الله تا ته ویلي چې راشئ موږ له ټیسټونه وکړئ او امان الله واحد هلک دی چې په خپله ناست دی او هغه وله ټیسټ ورکړ دی زه په هغې کې نه یم وروره زه قانون هم پېژنم د الله په حکم سره د قانون احترام هم پېژنم د الله په حکم سره او په کومې ورځې نه چې قرنطینه کې ناست یم نیاز خان ترن دی هغې ګواه دی هغه هم رابطه وکړله هغه ته ما ووایي چې ډېر صاحب سره ټولو سره رابطه وکړه چې د هغو خاندان چې کوم کسان دي تاسو څه ټایم وایي هر ټایم حاضر هر ټایم نومونه هر ټایم مې نه دي ورکړي داسې 302 نه دی یاره موږ 302 کړی وه چې موږ خپل نومونه پټ کړي دي زما وروڼو یو نوم هم نه دی پټ کړی یو نوم هم نه دی پټ کړی
ټول نمونه ورکړي دي او ټول ټسټونه ورکړي دي. خو زه خصوصا هغه خلکو ته دا خبرې کوم چې کوم زما یو دوست دی هغه ما سره غریب بره شپه هم کړې ده هغه ما سره تللی هم دی د هغه ټسټ هم نیګټیو راغلی ولې هغې زما وروڼو هغه مرض نه د خلکو نه نفرت شروع کړی و. ای زما وروڼو زه تاسو ته جمله غواړم ډرامې مه کوئ ډرامې مه کوئ. کرونا مرض دی د الله د طرف نه راغلی دی که په چا راغی نو بیا د الله د طرف نه دا سوال به ونه کوو چې خدای دې نه دا مرض لرې کړي هغه په چا ني بیا هم نو شفیع ورور چې کوم دی زما هغه بره شپه هم کړې ده هغه ټسټ هم ورکړی دی هغې غریب نن ما ته وویې سړیا ماله دا ټسټ راوړه چې زه یو مخې غاڼه ولګوم یو شا غاڼه ولګوم او هر سړي ته ووایم چې راشه یې سړو زما ټسټ چې کوم دی دا نیګټیو دی دا پازیټیو نه دی. زما وروڼو زه سوال کوم ټول هغه زه خصوصا د ډسټرکټ پټګرام او بیا خصوصا د یونین کونسل په باندې خلکو ته دا خواست کوم چې زما وروڼو موږ په خپله زموږ خاندان ټول په قرنطینه کې کم ورځې نه چې دا دغه راغلی یو سړی دا نشي کوا کولی حالانکې زه ټاک یم خو موږ ټول خپل خاندان چې کوم دی هغو ته ما دا ویلي چې بایګانو قرنطینه کې به ناست دی او بار ته به نه وځئ. زه خصوصا خپل ډسټرکټ بډګرام ته او خصوصا په زبانډې یونین کونسل والو ته دا خصوصا عرض کوم چې الله دې موږ د دې دغې نه روژه ده او د دې په واسطې سره موږ د دې مرض نه زموږ بټګرام او خصوصا زموږ په زبانډه دې خدای د دې مرض نه وساتي او ټولو ته عرض کوم چې کور کې کښېنئ خصوصا د دې احتیاط تدابیر د حکومت چې کوم دغه دي هغې باندې عمل وکړئ او الله دې موږ دا کرونا خصوصا زموږ په زبانډه او زموږ بټګرام او پورا عالم صوبه او پاکستان او عالم اسلام نه دې خدای پاک دا کرونا چې کوم دی دا ختمه کړي او الله دې په هیڅ چا منې که هغه مسلمان دی که هغه کافر دی که هغه سیک دی که هغه هندو دی الله دې په هیڅ چا منې نه راولي او الله چې په چا راغلی ټول نه دی الله پاک دا مرض چې کوم دی دا دې صحتیابه کړي او خدای دې ښه کړي.